دا مومن چې نن په خساره کې او ددن لار ورکه ده دا اوس وایي چې زه کومه لاره اختیار کړم. قرآن وی الله وی هذا صراطی مستقیما دا لار دا زمالا وی نیغا دا سیدا دی لار لرازا من مانزه که وو اهدنا الصراط والمستقیم منتلار برابر وکی وو الله وی ذالک الكتاب متصل بقره شروع کیا سورة فاتحه ختمی التتا دعا وکڑلا داویل یا اللہ اهدنا الصراط المستقیم نیغا لار راتا وکیوا اللہ وی ذالک الكتاب دالتا ویلا اللہ صراط الذین انعمت علیہما اللہ وی ذالک الكتاب دی کتاب کے دا اقا خلق و تذکرہ دا اغا انبیاء دی اغا شہداء دی اغا صالحین دی اغا صدیقین دی چلورو جماعتون نمونه یاد کړي. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي د قیامت په ورځ باندې با کافر به ارمان کوي لو كنا نسمع او ناقل یا ربا کو منګه چرته قران اوریدلې وي او ناقل یا د دې په معنا باندې ځان پوي کړي وي ما كنا فی اصحاب السعیر یا الله اوس به جهنم لنه راغلي دا خو منګه د قران نه ځان لری کو نو زکا لای جهنم مسایق وګرځید ته چې د قران نه ځان لری کې استا دوست هم ناکارای ستا مجالس هم ټول ناکارای ستا احکاماتو کې هم فرق او چې کله ته قران لراشي تبه دوستانو مو پیژنې تبه دشمنانو مو پیژنې تبه خلکو پیژنې تبه بد خلکو پیژنې چې قران لنه راغلی الله نه دینه برابرېږي. سورة فرقان کے اللہ وی یوم یعض الظالم علی یدیه وی ظالمان با پخپلو لاسونو بانی چکونه لگئی دا خپلا گوت با دا غسین چیچی ولی دا ذکر که اللہ وی یقول یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا اے مال هلاکت او تباہی دا چې ما د پیغمبر سره ملګرتیا ونه کړه د پیغمبر لار ما اختیار نه کړه د پیغمبر لار نه لاړه ما بل لار لا رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای کل امتی يدخلون الجنه الا من ابا زما امت با ټول با جنت ته زیات الا من ابا مگر هغه سړی نه چې انکار وکړي. صحابه وایي من ابا یا رسول الله اذا الله پیغمبر دا انکار څوک کوي د الله پیغمبر فرمای من اتانی دخل الجنه ومن عصانی فقد ابا چا چې زما اتباع وکړله نو دا به جنت ته ځي ومن عصانی فقد ابا او چا چې نافرمانی وکړله دا به جهنم ته ځي.